اوس یو حدیث چې ما وی هغې ته غوږ کښېنه. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، سړو ته جنت ګټل ګران دي او ښځو ته ګوره ډېر اسان دی. د ښځو مجبورۍ زیاتې دي، سړو ته جنت ګران، ښځو ته اسان. حضور پاک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها، چې پنځه منځونه خپل کوي، وصامت شهرها، او د رمضان روجې نیسي، واحسنت فرجها، د خپل اندام حفاظت کوي او د ګناه نه ځان ساتي، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په کومه دروازه چې یې خوښوي ور داخله دي شي. دا د ښځو اسان شی شو. مونځ دې خپل کوي، روجې دې نیسي، او د خپل اندام حفاظت دې کوي، بې ستري او بې پرتګي دې نه کوي. دا جنت د دې ټیکه شوه. حضور پاک مبارک رښتیا وایي، قسم دې که دروغ وایي. رښتیا وایي چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي. خفه کېږئ مه. دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشئ وګورئ، سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې، ښځې به ډېرې. او په کوم لباس کې بار دا زنانه ګرځي؟ په نرو جامو کې ګرځي. نبی علیه السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه وي؟ جامې به یې اغوستي او بربنډې به وي، کاسیات عاریات، جامې به یې اغوستې او بربنډې به وي. صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجي ټوپټې یې نه وې لیدې. هغوی به وایي دا به څنګه وي صاحب؟ جامې به یې اغوستې بربنډې به وي. وی او جامې به یې اغوستې او بربنډې به وي. او په لاره چې ځي مایلات ممیلات، دوی به ځان سړو ته مایل کوي، داسې تلل به کوي، او سړي به ځان ته رامایل کوي. رؤوسهن کاسنمة البحر، او سرونه به یې داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې د سره اوښان د بوختي لوړ قبانې وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کاږه به په لاره رواني، سک به یې په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي. رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې ده هغه ده که نه ده؟ اوس د جارجیت لوپټه چې د کمې ښځې په سر وي، د ښځې وجود عورت دی، چې دا مونځ کوي که مخ یې ښکاري نو خیر دی، که لاسونو دا تلي یې ښکاري نو پروا نشته. او بعضې علما وایي نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی. بلکې بعضې علما وایي چې نه ګوتې به ښکاري، دا د پاسه حصه به هم نه ښکاري، تلي دې ښکاري. زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلي ښکاره شي پروا نشته. دارنګې د خپو تلي که ښکاري پروا نشته، او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري، بعضې علما وایي دا به هم پټئ، خو دا ګرانه ده که دا هم ښکاره شي پروا نشته. ګیټو نه لاندې حصه به پټئ، پنډی به پټي، ست به پټي، ویښته به پټي. که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي. اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست شو، کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجیټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري؟ مونځ به د کوم ځای نه وشي؟ یا سټ ته بار ښکاري، سټ ټول اندام دې ښکاره شو، مرۍ ته بار ښکاره شوه، مونځ د کوم ځای نه وشو؟ غوږونه یې ښکاره شو، څونه اندامونه ښکاره دي. داسې جامې غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه یې پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کوم ځای نه وشي؟ او ورونو ګوره یاد وساتئ، که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم، زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی. نه، ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي، هېڅوک هم ني، بیا هم عورت پټول وله فرض دي. داسې کوټه کې چې هېڅوک ني، بیا به هم سر پټئ، بیا به هم سټ پټئ، بیا به هم مری پټئ، بیا به هم لیچې پټئ، او بیا به هم پنډی پټئ. او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا یې مونځ ورسره نه کېږي. د دې ښځو مونځونه بیا کېږي؟ قطعا نه کېږي. نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي، نوک پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي. او که ښځه په لوی اودسمات کې ده، په غسل کې ده، او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګنهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی، د غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګنهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه. او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي؟ دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دې پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته یې خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، که نه پرېږدي یې، اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا وي نوکان خو پرېږدي نه، مای بچې مونږ خو چې د لار کې انسان د غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکان یې وي، وي دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي او په نوکونو یې ږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیه السلام لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وایي په دې د خدای لعنت وي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنت وي. دا د ښځو مفسدې دي او فسادات دي.
بې ستري پکې شوه، بې حیایي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې او په موبایلو کې خو اوس تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جینکۍ د موبایل په ذریعه یو بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماف هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماف کېږي چې کومه ګناه کې هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې او سوال کوو چې خدای په موږ رحم وکړي، ګناه هم معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. وروڼو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته تاسو راته ووایئ. کوم ځای به زده کوئ؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جینکۍ داخله کړي، علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دیني مسایل فقه پې ووایئ چې ښځو ته پته ولګي چې په کوم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کوم لباس کې وځم، ښځو سړو سره مې خبرې جایز دي او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دي، د سخر څه حق دی، د خواښې څه خواښې څه حق دی، د لیورونو او د اندرویانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه ته څه پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیه السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه، دا صحابه کرامو دوی د حضور پاک نه دین زده که، احادیث او قرآن او امت ته ورسو، دغه رنګې ښځو زده کړی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیثو حافظ دی. د نبی علیه السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دي، امت ته رسولي دي. او عایشه بیبي د څونه احادیثو حافظه ده؟ 2210 احادیثه، نیم په نیمه ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عایشې صدیقې امت ته رسولي دي. ممکن ده چې ډېر به ورته یاد وو، خو چې کوم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. بیا او عمر یې څونه سړی حیران شو. عایشه بیبي نبی علیه السلام چې کله وفات کېدل 18 کاله وه، نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی، عایشې بیبي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به په شوال کې چا واده نه کو. وی ولې؟ وی دا سپېره دی. عایشه بیبي وایي وی دا د جاهلیت رواج ختم کې. وی ګوره وی زما واده نکاح په شوال کې شوې ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د 2 اخترونو منځ کې مې نکاح هم شوی ده او واده هم شوی دی. نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غېږ کې تسا ختلې ده. ډډه یې د عایشې بیبي سینې ته والې وه. وی سر مبارک یې زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سه ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و. نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و. نو نبی علیه السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل. وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته مزله کېږي مګې؟ وی سر مبارک یې وړکو. وی مسواک مې راواغېسته. وی چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و. وی چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړکو. نو ما راواغېسته په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو. نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو. نو هغې هغه مسواک ومږه. هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لا. وی زما نه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لارې خدای یو ځای کړي. شیخة الحدیث د احادیثو لویه استاذه او د قرآن لویه استاذه او د لویو صحابه کرامو استاذه عایشه بیبي دا په خپله فرمایي. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک وګڼئ نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبي علیه السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده. د اختیار نه بعد حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته او عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیه السلام ته ووایي چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، هله راوړي چې ته عایشې بیبي کرئ. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کومې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې. غږ یې ونه. بیا دوی فاطمې رضی الله عنها ته ووایي وی ته حضور پاک مبارک ته ووایه
چې خلکو ته اعلان وکړي، ځکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره یې خلک نه رالیږي. اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې زه هم رالیږې. چې فاطمې رضی الله عنها نبي علیه السلام ته الوې، نو حضور پاک ورته وی بچې لا توذینی فی عایشه، د عایشې په حق کې ما مه خفه کوه. قسم دی وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي، او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی الله عنها ورسره ناسته وه، هغه د حضور پاک لور ده. چاوې ته غوره که فاطمه غوره ده رضی الله تعالی عنها. حضرت فاطمې رضی الله عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټوکړه یم. حضور پاک فرمایي فاطمه تو بزغه مني، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده. فمن اغضبها فقد اغضبني، چا چې هغه غوسه کړه نو زه یې غوسه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شم که نه شم؟ ګوره دې هوښیارتوب ته وګوره. دا ورته څه وی؟ وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه یې، بلکل منم. په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښه او د حضور پاک هم خوښه وي. خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روان او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روان یم. دی څونه هوښیارتوب دی. دی ونه وي چې ستا نه زه غوره یم. وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره وي. دا تاسو سره چې کومې ښځې دي په کورونو کې، خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کړي. نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې به وي. څونه خورې چې بنده سره وي د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځه. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله، نه دا ښځې به جنت کې در سره وي. یو سړی راته وایي د دې بلاګانو نه مونږ جنت کې به نه خلاصي. ما دا بال ته بلاګانې ني، دا بال ته خشتۍ ښکلې به او ستا بیبي به په جنت کې. نو څونه ښکلی جواب ورکوي. بېشک زه منم ستا فضیلت د حضور پاک مبارک لورې د هغه د غوښې ټوټه، خو په جنت کې به د خپل خاوند علي صاحب سره یې د هغه ګوته به دې ونیولي، او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره یم د هغه ګوته به مې نیولي. بیبیانې ډېرې هوښیارې وي. امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې. النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. د پیغمبر بیبي دا د مسلمان مور درونو. نو دید چې څنګه د صحابه کرامو څلونه خور شوی دی، دغه رنګې دین د بیبیانو نه هم خور دی. عایشه بیبي وګورئ، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وګورئ، حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها وګورئ. دارنګې نورې ډېرې بیبیانې دي. ام سلیم رضی الله تعالی عنها دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نه حدیث زده کړي دي او قرآن یې زده کړی دی او د قرآن او د احادیثو پوهه حاصله کړې ده او بیا د امت ته رسولې ده. یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړ، وی صاحب دین د نه ټولو څلو زده کړ، مونږ له یو ورځ مقرر کړه چې په هغه ورځ مونږ درته راځو او مونږ ته دین ښیې. حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کړ، هلته به ورته نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښه قرآن او حدیث به یې ورته ښود. وروڼه اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې لپاره ګورې یو څو شرطونه دي. ابن عابدین شابي رحمت الله علیه په شامي کې لیکلي دي. د سړو په شان نه دي دا شرطونه پکې شته. ښځه که په کور کې علم زده کوي ډېره ښه خبره ده، د کیسټ په ذریعه یا د لوډ سپیکر په ذریعه یا د ریډیو په ذریعه ترجمه اوري یا د احادیثو درس ډېره ښه ده. خو ښځه که بار ته وځي استاذه ده او یا شاګرده ده، هغې له یو څو شرطونه دي. یو شرط پکې دا دی چې دا به په پرده کې وځي، پرده کې به ځي، دا یو شرط. بې پردې به نه ځي.